اليوم احل لكم الطيبات اليوم ننرز احل لكم الطيبات حلال کړی شوی د تاسو لپاره پاکیزه سيزونه پاک سيزونه وطعام الذين او خوراک زبد هغه کسانو اوتل الكتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حل لكم حلال د تاسو لپاره وطعامكم حل لهم او خوراک ذبح تاسو حلال د داغوی لپاره والمحسنات او پاکلمنی من المؤمنات مؤمنان خزي والمحسنات او پاکلمنی من الذين د هغه چانه چې ورکړی اوتل الكتاب ورکړی شوی ورته کتاب. سورة المائدة آیت نمبر 5. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. دین مخکی آیت مبارکو کی اللہ جل شانہ د حلال او د حرام احکام بیان فرمایل چې کم خوراک په یو مسلمان باندې مؤمن باندې حرام دی کم ورته حلال دی او بیا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په سوال باندې چې یا رسول الله مونږه د سپو په ذریعہ باندې اخکار کو د دې څه حکم دی الله جل شانه داغي تفصیلی جواب ارشاد فرمایل هغه معلم یعنی تربیت یافته سپی چې داغي په ذریعہ باندې تاسو اخکار وکړئ نو تاسو د پاره حلال دی کول شي خدای خپل شرایط دی چې داغي تعلیم او تربیت شوی وي د ښکار د سزنه خوراک په خپل باندې نه کوي مالک ته وروړي او چې کله ورته مالک حکم وکړي نو بیا د خوراک پسې ځي د ښکار پسې ځي او په خپل د هغې نه خوراک نه کوي سالم صحیح چې دی هغه مالک ته رارسوي او دغسې مالک د لګلو په وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الله اکبر ور باندې ویلی وي دا تفصیلات پرون تیر شو. نننی آیت مبارک کی اللہ تبارک و تعالی د دو سيزونو د حلت او د حلال والی حکم ارشاد فرمائی چې نن ورځ باندې ستاسو د پاره پاکیزه سيزونه هغه حلال کړی شو هغه څه شی دی هغه خوراک چې کوم د اهل کتابو دی یعنی دا غوی ذبیحه ستاسو د پاره حلال دی او ستاسو ذبیحه د اهل کتابو د پاره حلال دی او دویم حکم په دې آیت کریمه کې دا بیانېږي چې هغه پاک لمنی زنانا چې کوم مؤمنان دي او هغه پاک لمنی زنانا چې کوم اهل کتاب دي هغه تاسو د پاره حلال دي او چې کله تاسو ته دا غوي مہرونه ورکي نو تاسو صرف او صرف دې د پاره کور سره نکاح کوي چې را تاسو دا غوي سره تعلق د نکاح وي صبر سره تعلق نه وي د بدکاری تعلق نه وي د پټي اشنای ساتلو تعلق نه وي صرف او صرف د نکاح تعلق ور سره دا تاسو د پاره حلال دي او چا چې کفر وکړو یعنی یو مومن مسلمان جنیوي هغه خدا نه خواسته يهودیت اختیار کی یا نصرانیت اختیار کی نو دا چونکه مرتد دی هغه سره بیا نکاح
نشي کېدی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کو څوک داسې وکړي نو دغه سابقه ټول اعمال هغه باطل شو، هغه ضایع شو او د آخرت په اعتبار سره دی په تاوان کې پریوتو. نو فرمایي چې اليوم نن ورځ احل لكم الطيبات، حلال کړی شوی دی تاسو د پاره پاک سيزونه. وطعام الذين او خوراک یعنی ذبیحه هغه کسانو اوتل الکتابه کوم ته ورکړی شوی دی کتاب، حل لكم حلال دی تاسو د پاره، حلال دی تاسو د پاره. وطعامكم حل لهم او خوراک یعنی ذبح استاسو حل لهم حلال ده د هغوی دپاره. یو خو د خوراک مسله ده د ذبیحې، دلته طعام ذکر دی خو د طعام نه مراد هغه ذبیحه ده، ځکه چې عام خوراک او اسکاک چې کوم د خوراک څیزونه دی هغه خو د هر کافر سره یو سړی چې دی هغه خوړی شي سکی شي، سوای د هغه کافر نه چې کوم زندیق او مرتد او ګستاخ کافر وي لکه قادیانی، مرزایی او نور هغه کافران چې کوم ګستاخ دی، د پاک پیغمبر ګستاخ دی، د صحابو ګستاخ دی، د قرآن او د صحابه کرامو او د صحابیاتو او د ازواج مطهراتو ګستاخان دي. هغوی سره په شریعت کې چې دی د سوشل بایکاټ حکم دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د کنز العمال حدیث دی، سیأتی قوم یسبونهم وینتقصونهم عن قریب. فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قوم براشي چې هغه زما صحابو ته بدرد وي، په هغوی باندې به تنقیس کوي، فلا تناکحوهم ولا تجالسوهم ولا تآکلوهم ولا تشاربوهم. داسې بدبخت خلک چې هغوی زما په صحابو باندې بدرد وي، تنقید او تنقیس کوي، نه به ورسره نکاح کوئ، نه به ورسره خوراک کوئ، نه به ورسره اسکاک کوئ، نه به ورسره ناسته کوئ او نه به ورباندې جنازه کوئ او نه د هغه تاسو سره چې دی هغه په مانځه ودرېږي، ځکه ګستاخ دی. نو داسې کافران چې هغه ګستاخ کافر وي نو د هغې د لاس یو قسمه خوراک هغې سره نشي کولی، هغې سره لکه قادیانی، مرزایی او ناسې نور چې څومره ګستاخ کافران دي هغوی سره سوشل بایکاټ حکم هغه قرآن او سنت کې راغلی. پاتې شو عام کافر دی، یو ښکاره کافر دی، یهودي او عیسائی نه علاوه هندو دی، سکھ دی، مجوسی دی، بل چې څومره ښکاره کافران دی هغوی سره سړی معاملات کولی شي، خوراک اسکاک هم کولی شي، تګ راتګ هم ورسره کولی شي، د هغوی د لاس خوراک خوړی شي، هغوی ته هم ورکولی شي. البته ذبیحه نشي خوړی. ذبیحه دا صرف او صرف د اهل کتاب د یهودو نصارا د هغې د لاس ذبیحه خوړی شي، خو د هغې دپاره هم خپل شرایط دي. هغه شرایط دا دی چې دا یهودي او عیسائی چې دا په حقیقي معنا باندې یهودیت او عیسایت باندې قایم وي، ځکه چې کوم حقیقي یهودي او عیسائی وي هغې سره زمونږ او ستاسو مشترکات دي. څه څیزونه داسې دي چې هغه زمونږ او د هغوی مشترک دي. یو دا چې د الله تبارک وتعالی د ذات منل هغه بېله خبره ده چې هغوی بیا ورسره شریکان ګرځي، هغه ځان د مسله ده، خو د الله تبارک وتعالی ذات مني او دغسې آسماني کتابونه مني، پیغمبران مني، څه نه څه حده پورې د قیامت اقرار هم کوي. خو چونکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله آخری پیغمبر نه مني نو دی وجه نه هغه مسلمان نشي کېدی، خو اهل کتاب دی. نو لہذا هغوی سره د هغوی د لاس ذبیحه یو مسلمان خوړی شي او د خپل د لاس ذبیحه هغوی ته ورکولی شي. خو بیا مفسرین کرامو دا وضاحت کړې ده چې نن سبا په یورپ کې او په نورو ملکونو کې چې کم یهود و نصارا په مردم شمارۍ کې د مذهب په نقشه کې هغوی ځان یهودیت او نصرانیت باندې شو کوي، هغوی در حقیقت یهودیت او عیسایت پرېښې دی، بلکې عملی طور باندې هغوی دهریان دي. عملی طور باندې هغوی د الله تبارک وتعالی د ذات نه هم منکر دي او نه آسماني کتابونه پیژني او نه قیامت پیژني، نه د الله ذات پیژني. د هغوی د ژوند محور او مرکز صرف او صرف شهوانی لذتونه او خواهشات او
صرف او صرف دا دنیاوی چې کوم لذتونه دي او خواهشات دي خواهش نفس دي دا بس دا د هغوی د ژوند محور او مرکز دی الله تبارک وتعالی فرمای افرایت من اتخذ الهه هواه آیتا قتل دی هغه کس لره چې هغه د خپل د نفس د خواهش نه معبود جوړ کړی دی لہذا موجوده وخت کې چې کوم يهودیت او نصرانیت دی عیسایان او يهودیان موږ تاسو تخکاری دوی صرف په نامه باندې خپل مذهب يهودیت او عیسایت باندې خي خو در حقیقت دوی دهریان دي نو چې کله دوی دهریان شو نو د دوی ذبیحه هغه د مسلمان د لپاره حلال نشي کېدی او د دوی سره نکاح کول هغه د مسلمان د لپاره حلال او جایز نشي کېدی نو چونکه يهودیت او عیسایت باندې چې کله قائم وي نو هغه سره هغه د آسماني کتابونو اقرار کوي ورسره هغه د الله تبارک وتعالى د ذات اقرار کوي پیغمبرانو اقرار کوي خو چونکه په دې موجوده حالاتو کې ډېر عیسایان او يهودیان داسې زنانه چې هغه خصوصي تور باندې د مسلمانانو د جاسوسي د پاره دغه سي خصوصي تور باندې د مسلمانانو په معاشره کې فحاشي او عریانی هغه خورولو د پاره او خصوصي تور باندې د مسلمانانو راتلونکي نسل يهودیت او عیسایت طرف ته اړولو د پاره هغه چې خپل جنکی هغه تیاری او د مسلمانانو د معاشري نوجوانانو سره هغه چې د یوځي کوي د پاره چې د مسلمانانو خاندانی نظام ختم شي د پاره د مسلمانانو په منځ کې شرم او حیا او پرده هغه ختم شي د پاره چې د مسلمانانو چې کوم بچي نیوی نسل را روان دي هغه دغه يهودي او عیسائی د جنکو په غیږ کې د هغوی تعلیم او تربیت وشي نو په داسې حالاتو کې حضرات مفسرین کرام لیکلي دي چې کوم الله تبارک وتعالی کوم اهل کتاب سره د نکاح کولو اجازت ورکړي دي هغه اهل کتاب مراد دي چې کوم اهل کتاب آسمانی کتابونه مني د الله ذات مني د قیامت اقرار کوي د پیغمبرانو اقرار کوي صرف د مسلمانانو سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت مبارک اختلاف وینو دی وجه هغه کافر دي نور اهل کتاب دي لہذا د هغه ذبیحه یو مسلمان خوري شي خو چون کې موجوده وخت چې کوم يهودیت او نصرانیت هغه زمونږ استاد مخ ته دي هغه یقینا دهریان دي د الله تبارک وتعالى د ذات او دغه سي د انبیای کرامو دغه سي د قیامت تر دې پورې چې د خپل کتابونو نه هم هغه به خبره دي دا غوی آسمانی کتابونه هغه سره په یو صورت کې هم محفوظ نه دي بلکې د هر خار او د هر علاقې خپل ځان لا هغه کتابونه جوړ کړي دي او په کتابونو کې داسي پاغي کې تحریف او تغیر او تبدل کړي چې انسان دغه تصور هم نشي کولی چرته یو د آسمانی کتاب په اړه کې څوک هغه تصور هم نشي کولی چې کم څومره تحریف هغه پاغي کې کړي دي لہذا موجوده وخت کې د يهودیت او د نصرانیت او دغه د مشابهت نه ځان ساتل د یو مسلمان د پاره لازمی او ضروری دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې چوکتو چې يهوديان روزه ساتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوښتنه کو جواب ملو شو چې دوی د موسی علیه الصلاۃ والسلام د فتح د فرعون د هلاکت په خوشحالي کې دوی دا روزه ساتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دوی نه زیات زده موسی علیه الصلاۃ والسلام منون کې ما او روزه وساتلو بیا وکړو چې دا يهوديانو سره مشابهت راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي آینده کله کزه حیاتم نو 10 محرم یا 10-11 محرم باندې بروجه ساتم چې زما په عبادت کې هم د يهودیت سره مشابهت اغران شي نو بیا یو مسلمان سرنګ کې دی شي هغه د عیسایانو په تقلید کې چې هغه برډے مناوي کیک کټ کوي مومبتیان چې هغه بلې او هپی برډے مناوي د عیسایانو په تقلید کې دا ټول هغه يهودیت او نصرانیت او هندوانو اتباع دی دا غوي نقش قدم باندې تلل دي چې د قران او د سنت تعلیمات موږ تاسو دا غي نه منې کوي نبی رسول الله صلی الله مبارک فرمای من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې د کم قوم مشابهت اختیاري قیامت پر ورځ دا غي سره راپاسي لہذا دا خلکو د مشابهت نزان ساتل پکار اليوم احل لكم الطيبات اليوم ننرز احل لكم الطيبات حلال کړی شوی د تاسو لپاره پاکیزه سيزونه پاک سيزونه وطعام الذين او خوراک زبد هغه کسانو اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حل لكم حلال د تاسو لپاره وطعامكم حل لهم او خوراک ذبح تاسو حلال د داغوی لپاره والمحسنات او پاکلمنی من المؤمنات مؤمنان خزي والمحسنات او پاکلمنی من الذين د هغه چانه چې ورکړی اوتل کتاب ورکړی شوی ورته کتاب
اوتوا الكتاب من قبلكم چې کوم د کتاب ورکړی شوی تاسو نه وړاندې اذا آتیتموهن اجورهن ارکل چې ورکوي تاسو هغوی ته مهرونه د هغوی محسنین نکاح کوونکي به تاسو غیر مسافحین نه ښکاره بدکاري کوونکي ولا متخذي احدان او نه به پټ اشنایي کوونکي ومن يكفر بالإيمان او چا چې کفر وکړو د ایمان سره فقد حبط عمله یقینا برباد شو عمل دده وهو في الآخرة من الخاسرين او دی په آخرت کې د تاوان والو نه وي. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.